بسم الله الرحمن الرحیم. باب صلاة الکسوف. باب دے پا بیان د منز د کسوف کی. صلاة العید دے، صلاة الکسوف دے، صلاة الاستسقاء دا. مناسبت ټول کې دا دے چې خاص اوقاتو کې کیږي. اذان ورلنی، اقامت ورلنی، دغه مناسبتونه دي. اختر د خوشحالۍ په وجه نو هغه مخکې ذکر کو او بار باری کسوف او استسقاء بیخي کله کله نو دغه نه پس ذکر کوي. به کسوف چې دی کنه، کسوف او خسوف لغت کې دواړه نقصان ته ویل کیږي او اصطلاح کې عام عرف کې کسوف چې دی د فقهاو په اصطلاح کې وایم نور چې کله تندر نیولې هغه ته وایي او خسوف کله چې سپومې تندر نیولې. ناراضي مسائل آسان دي. قال اذا كسفت الشمس صلى الامام بالناس ركعتين كهيئه النافله في كل ركعه ركوع واحد. زمنګ د حناف مسلک دا دی کله چې نور تندر نیولې امام به خلکو ته 2 رکعات مونږ کوي. دا به څنګه کوي؟ بس څنګه چې 2 رکعات نفل کیږي دغه شان به کوي. مانا په هر رکعت کې به یو رکوع او 2 سجدې به. امام شافعي رحم الله فرمایي تاسو ودی لیکي دا کتاب کې دي قبل څه لیکي وخت شي. امام شافعي رحم الله فرمایي په هر رکعت کې به 2 رکوع او 2 سجدې وي. نو مجموعي به 4 رکوعګانې 2 رکعاتونو کې او 4 سجدې به. امام شافعي رحم الله د پاره د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دلیل حدیث چې هغه دلیل له زمنګ د حناف ور پاره دلیل د عبد الله ابن عمرو ابن العاص دلیل له حدیث دلیل له او دا شان بلم دي ګورې جی. قال قدري مولا فرمای اذن کسفت الشمس کله چې خلش نور تندرونی سنور صلى الامام بالناس من بوك امام خلق تركعتين 2 ركعتنا كهيئه النافله بشاند نفل منز به اد نفل منز معنى بلا اذان واقامه وخطبه في كل ركعه ركوع واحد فهر ركعت کې به یو رکوع وي. وقال الشافعي رحمه الله فرمایي رکوعان هر رکعت کې به 2 رکوعانی له دغه د بر دلیل ما هغه حدیث ته روت عائشه رضی الله تعالی عنها کم چې روایت کړي دي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها لاندې ذکر کړي دي کما اخرجه 6 في كتبهم عن عروه عن عائشه قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد توتل فقام وكبر فصف الناس وراءه فقرأ قراءة طويلة قراءته ثم ركع فركع ركوعا طويلا يركو ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام قومه وكلا فقرأ قراءة طويلة قومك بقراءته خدا دا اولنا لكمو زي يرشو هي أدنى من القراءة الأولى بي تكبير ركوع بي ركوع لركوعا طويلا خدا ركوع دا أول ركوعنا كما هي أدنى من الأولى. ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل فاستكمل 4 ركعات و4 تحيات فانجلت الشمس قبل ينصرف انور كرنا راغليوا بخدمه ویلا فاثنى على الله بما هو اهله. تاسو پوه شولې من د بار دلیل روایت دی ابن عمر دی قیل لعله ابن عمر دی يعني عبد الله ابن عمر ابن العاص فتصحف على بعض النساخ وون دی ذکر کړي. برحال وقد اخرج ابو داود عن عبد الله ابن عمر ابن العاص نے روایت نقل کړي دی. وس راځي جی ولنا من د بار روایت د عبد الله ابن عمر ابن العاص ته چاغي کې بس حاصل لا دی چې بس رکوع وکړل او سجدي وکړل څنګه شامي. وس روایت د عبد الله بن عمرو بن العاص ته ترجیح ورکو که روایت د حضرت عائشه ته ترجیح ورکو نو وی والحال اکشف على الرجال چونکه سړی امام ته نږدې ولاړی نو سړو ته خپته د چې امام څه چل کړي د دې وجه نه سړو غل اعتبار ورکو کې دې شي
خلق رکوع وګد شوی و زمونږ د طرف حناف ور طرف جواب هم دی رکوع وګد شوی و نو ځینې خلکو سرونه اوچت کړي شاته پسې نور هم اوچت کړي زنانه هم اوچت کړي اوازونه اورېدلو دي یو بل سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد نو به چې کتلی چې خلک نه دي اوچت شوي لا رکوع جاري ده دې ته کته شوي نو هغو داسې فرض کړل لکه چې دوه رکوعګانې وي نور سړي چې نږدې ولاړو هغو ته ښه پته وه وګورئ زمونږ دلیل دا دی عقلي والحالو دواړو منځ کې به یو قسمه د ترجیح صورت اختیارو والحالو حال چې د اکشف ډېر واضح دی په سړو باندې لقربهم ځکه دی نږدې ولاړي فکانت ترجیح لروایته نو ترجیح روایت د عبدالله بن عمرو بن العاص ته شوه دا مسله خو شوله چې دوه رکعاته به امام خلکو ته کوي څنګه چې د نفل دوه رکعاته وي خو ورسره د دې دوه رکعاتونو څه خصوصیات بیانوي هغه هم څه لازم نه دي مستحب دي پکې ویطول القراءة فیهما هغه دا به د دوه رکعاتونو کې به اوږد قرت وکړي داسې قرت به اوږد کړي چې بس تر څو نور نه دا تندر نه لرې شوی او دا قرت چې دی د امام صاحب رحمه الله رای مفتابهي دا به پټ کوي یادې ساتي څه به کوي پټ او صاحبین وایي په جهر سره به کوي ويطول القراءة فيهما مقدي بقرات بدواړو کې ويخفي عند ابي حنيفه رحمه الله پټ بکې د امام صاحب بنسبانه او صاحبین وی جهر بکې او د امام صاحب قول چې د هندي او د غشان د ترجیح کوم کتابونه دی غو راجح ګرځولې امام محمد نهم د امام صاحب بشان رای نقل وعن محمد رحمه الله مثل قول ابي حنيفه رحمه الله باقی د اوږد قرت خبره ما وختي وکړله چې لکه دا څه لازم نه دی دا د افضلیت خبره ده نو که څوک داسې وکړي چې قرت اوږد کړي دوا لنډه وکړي هم صحیح ده څومره ټیم تندر دی دومره ټیم تیر کړي بس په قرت او یعنی په مونځ او په دعا کې نو که قرت اوږد کړي دوا لنډه کې هم صحیح ده او که قرت لنډ کړي اوږده دعا کوي ټیم بقیه بدي ونیسي هم صحیح ده اما التطویل هر چې وګد والے دې په قرت کې فبيان الافضل دا بیان د افضلیت دی ګوره ويخفف ان شاء لهذا تخفيف هم کولای شي که خوخي سوچ پوچ کې څه سګي خپل دا ور د اوسم لري نو دا ګوره بدل درشه دا وسانو سم سره دی کتاب مخه دې د بل کتاب ته ګوره دا اوس ګوره کوم دې ته ورسېدلو لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة ذکر مسنون دادی ما تاسو شروع کی ول سنت دادا چې وقت ټول راګیر کی په منځ او په دعا کی نو په څه طریقې راګیره قرت وګ دی او کو دعا وګ دی ذکر مسنون دی هغه راګیرول د وقت دی کوم وخت کې چې نور تندر نیولې دا ټول وخت بالصلاة والدعاء پدې کې فإذا خفف أحدهما كيوي لن وكو طول الاخر بل دی وګد وکي واما الاخفاء والجهر وزبر قرات په اخفاء کوي کې بجهر به کې دا خبره مم کړي و امام سے وي اخفاء صاحبین وي د امام سے برای مفتا به دا هر چې اخفاء دا او جهر دا فلهمانو اخفاء او د جهر مسله ده فلهما د صاحبینو د بار دلیل حضرت عائشہ روایت دی رضی الله تعالی عنها روایت عائشہ روایت د حضرت عائشہ د امام بخاری امام مسلم نقل کړي ان نبی علیہ السلام چې جهر فيها پدې منځ کې جهر کړو د امام صاحب د بار دلیل روایت د حضرت عبد الله ابن عباس ته او روایت د سمره ابن جندب دی روایت ابن عباس و سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنهما خن یو طرف ته حضرت عائشہ روایت شمل طرف ته دې دواړو نبی وای به ما خبره کوي ترجیح به اختیار کو صورت د ترجیح ده چې دا سړی دی او سړی تسړو ته حال خخ کارو والترجيح قد مر من قبل ترجيح ترشم مخکې سړو ته حال خخ کارو کیف بل وجه ورقلی دا د ورځې مونږ دی دا د نور تندر خو د ورځې نشي کنه شپې خو نور نه نو یار د ورځې مونږ دی د ورځې په مونږ کې اصل مسله دا د حدیث نه ثابته ده چې صلات النهار چی عجما دا عجما معنا بنطق بکلامه عجما اصل کې حیوانات ته ویل کېږي رسې په ګونګ تم وای معنا په قرات په جهر سره نه اصل له حکم هم دی کیف وانها صلاه النهار
څنګه جهر سره قرات کو حالان کې دا خمون دوره دي وهي عجما او هغه عجما دي عجما معنا بدې کې قرات نشته جهرا ويدعو بعدها خوص نفس مسلې هو ذهن کې ناستل کنه شرونم دا ویل چې 2 رکعات به وکي پشان د نفلو دا سم ویل مې ویل چې قرات دی وګد وکي بهتره ده او مفتابه رائے دا د قرات به پټکې امام صاحب رائے وا او وس دا وایو چې کله منځ وشو دا غینه بس بدعا کوي حتی چې نور خخکار شي ويدعو دعا بكي بعد پست منزنا حتى تنجلي الشمس تردي چې روخان شي نور لقوله عليه السلام اذا رايتم من هذه الافزاع كل چې تاسو وینئ دغه شان يرو اشیاءونه هغه اشیاء چې تاسو یری شایان څه شی وینئ لکه تیرر علی ودم هوا د سخته هغه شان نور بنور شو فرغبوا الى الله نتاسو راغب شي الله جل جلاله ته بالدعاء باندې ځکه من بس دعا مونږ ولودي کې وګدا بل خبر ادا وسنه في الادعيه تاخيرها عن الصلاه سنت بدعاګانو کې دا چې د شاته شي د منځنه نو منځ کې ته د الله عبادت وکي عبادت پس دعا قبليږي نو دلته من پس دعا ده قدام سلام وشوا 2 رکعات وکي څنګه چې نفل 2 رکعات کوي قرات به کې وګدو کې بهتره ده پټ قرات به کوي د مون پس به دعاګانی کوي سوال لري دا منځ بڅوک پړاوي دا امامتي بڅوک کوي هغه امام به کوي کوم چې د جمعې امامي دلته خلک ټول راجمع کیږي وایي امام جوړېږم بل وایي جوړېږم نو بس څوک چې د جمعې امام دی امام حاکم وخت مقرر کړی دی خلکو مقرر کړی هغه ويصلي بهم الامام من بقيدي وت امام كم امام الذي هاغ يصلي بهم الجماعه څوک چې وت د جمعې منځ کوي او کاغه نو حاضر جمعې امام نو حاضر اوس به دي خلک ځان لزان له کی دا ولي وي د سینې چې وایي زه امام جوړېږم بل وایي زه جوړېږم فتنه جوړ نشي شر جوړ نشي وزن لدی وکي او کنه خلق په یو امام متفق او شر مر نه جوړېدل بس په کاغه نو حاضر دي مخ کې نه رسي به وان لم يحضر که حاضر نشي نصل الناس من دی وکي خلق فراد اذان لا تحرزا عن الفتنه دیر بارچی د تقدیم او د تقدم بمنس کې د فتنه کمرات لاغه غینه بچاو راشي دا خدا د اختلاف جوړېدل چیرې کنه د خو قتل نمسخ شه دي او دا زمونږ مولانو کې ټول دي یو وایزما مدرسه خدا بل وایزما خدا یو وایزما طالبان خدي بل وایزما خدي یو وایزما باجی خدا بل وایزما خدا باجی په کې لګي یادوي ځکه د کتاب هغه پڑھاوي چې هغه هم موږ مبارک کې مڅویل کیږي راویل کیږي او کنه ها نو لنډدار لنجه دغه یو وایزه بیان کوم بل وایزه بیان کوم یو وایزه درس کوم بل وایزه درس کوم بس ټول دا قصې دي یقینو کې ډېر د نقصان خبرې دي کزي کوم قبلې کوي برحال وليس في خسوف القمر جماعه او اوس دا بل مسله شوله کله چې سپوږمۍ تندر نیولیو نو په هغه کې به جماعت نشته ځان لزان لدی منځونه کوي بس د افت وخت چې وکنه د منګ وته ایرا وایو کنه مومندان له ویری وخت وکنه نو بس هغه کې به منستکار ویل دي وليس في خسوف القمر جماعه نشتري پتندر نیول د سپوږمۍ کې جماعت امام شافعي رحم الله دې کې وای وجه سره شپه خلک څنګه را جمع کې لتعذر الاجتماع في الليل ذک متعذر دې جمع کول خلکو بشپه کې او یا او لخوف فتنه نشي زحام بجول شي رش بجول شي څوک بغلا کې څوک بيو څوک څوک بل څه وانما يصلي كل واحد بنفسه منبكي هر واحد ځان لا من دی ولي کوي لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم شيئا کله چې تاسو وینئ څه شی من هذه الاهوال د دې هیبت ولو اشیاء فافزعوا الى الصلاه نتاسو ویریږي مونستا څه معنا ویریږي ولان شي مونستا منځ وکي وليس في الكسوف خطبه كسوف الشمس تیر شو کنه دغه خطبه نشته لکه لانه لم ينقل ځکه په صحیح طریقه باندې نقل نه ده تاسو به شوري لکشن صبر وعاد النفي مردود بما في الصحيحين عن اسماء ثم انصرف عنده
فقام فخطب الناس فحمد الله اثنى عليه. نو لاندې به رد کړی دی په دې خبره باندې چې خطبه ویلې شوې او نقل هم د باقاعده مخکې راځي. جی باب الاستسقاء، باب دې په بیان د استسقاء کې. استسقاء طلب د سقي، سقي معنی د خړوبېدو طلب کول. اصطلاح کې د هغه استسقاء ویل کېږي استغفار ته، هغه منځ ته چې د پاره د باران وشي. استغفار یا مون چې د پاره د باران کېږي. نه صلات الاستسقاء هغه مون ته ویل کېږي. اوس خاص صلات الاستسقاء یادومه کوم چې د باران د باره خلق کوي. تاسو لږ متوجه شي کله چې باران نه کېږي، باران بند شي او خلکو ته د دې د وجې نه تکلیف شي، نیر نه چینی نه چې خلک به بټي اوبه کوي، حیواناتو له اوبه ورکوي، خپل ضروریات په خلک پوره کوي. دې وخت کې حکم دا دی چې استسقا مونځ وکړي. بیان خپل نور را روان دی. طریقه به دای افضله چې خلک به ټول بار ته وځي، علاقې نه بار، آبادۍ نه بار. کوشش دی وکړي زړې کپړې پاکې کپړې دی واچي، زړې زړې عاجز الله ته خپل عاجزي ښکاره کړي. او مخکې د وتلو نه د صدقې وکړي او بلاره دي توبه او استغفار کوي. ځان سره دي ماشومان او بوډاګان مباسي، الله رحمت ورخه متوجه شي. حتی حیوانات هم دي وباسي، البته ځان سره دي ذمې نه وباسي ځکه هغه باندې خو لعنت راورېږي او ته خو رحمت له روانې نو هلته به مونځ کوي. ګوره یو ته جي بیا به د استسقا کې د امام صاحب رحم الله نه نقل دا دي چې جماعت پکې سنت نه دی، ځان له ځان لدی کوي یا تش استغفار دی کوي. که چا کو صحیح دی، خو صاحبین وایي نه جي جماعت سنت دی او د صاحبینو رای مفتا به ده. تاسو بیږئ اوس خلک د استسقا منځونه کوي نو ځان یې په طریقه پوهه کوي. جماعت پکې څه دی؟ مسنون دی، باقاعده د چا رای ده؟ د صاحبینو ده، مفتا به ده. ګورئ قال ابو حنیفه رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاة، په استسقا کې صلات نشته. صلات نه مراد جماعت یا دی، مسنون نشته. که څوک کې کوي صحیح دی. فی جماعت بجماعت سره مسنون نشته خپل وای کنه، یعنی دا دا جایز دی خو سنت نه دی. نو که چا وکړو مکروه هم نه کوي، دا مطلب دی. دغه شان شامی او بحر کې دی. فإن صلى الناس وحدانا جازا، کمونس کوي خلق ځان له جایز ده. خنبه استسقا چاته ویلې کېږي؟ امام صاحب مخکې سلبي حکم ولګولو، جماعت پکې مسنون نه دی. نو څه به کوو؟ وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. استسقا چې دغه دعاګانې کول دي د الله د رحمت، استغفار کول دي خپل ګناهونو. باران د الله باران د الله جل جلاله رحمت دی. نو چې ولاړ دی ولې ولاړ دی؟ د ګناه په وجه. نو استغفار چې دړه نه وکړي ګناه به ختم شي، نه د باران د ودرېدلو وجه به هم ختم شي، بس به باران شروع شي. نو قرآن کې الله فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار څلور فائدې ذکر کړې دي. یو به کلک باران وشي، ويمددکم باموال، که څوک غواړي زما مال دې شي دا د کثرت سره استغفار کوي. خدا نه چې استغفار په سوچ هم دی کې چې استغفر الله په خلی وي او نور پته وتن لګي څه وایم مانه په خپل ګناه باندې سره بخیمانه عزم کوي به نه کوم دا استغفار په دغه سوچ باندې کوي. ويمددکم باموال وبنینا، د چا اولاد نه کیږي استغفار د کثرت سره کوي. درې مفه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، او دغه شان فصل کېدل، باغ کې میوه کېدل، نه دغه لپاره کثرت استغفار دی چې فصل را لږ وشي، میوه کې وشي، کمی چې شوي دي چې تیافات خراب نه کی، توبان وغیرہ دې لپاره. دا څلور فائدې دي. وګورئ اوله فائده پکې د باران ده، يرسل السماء عليكم مدرارا. وانما الاستسقاء چې د دعا او استغفار دی لقوله تعالی فقلت، نوح علیہ السلام فریاد کوي الله ما خو ته ویل استغفار وکړئ خپل رب ته، انه کان غفارا يرسل السماء. آیات نه معلومیږي چې اصل کې د باران د بار څوک دی؟ استغفار دی. الایا ورسول الله چې استسقا، هغه استسقا کړي و دواړو طریقو سره. کله صرف دعا کړي و، یو سړی ولراله په منبر ناس ان شاء الله تاسو له خیر سره د ولادت کتابونو کې راشي
حدیث کتابونه کې منبر باندې ناستو وته وی چې دغه شنچل باران کېږي نبی علیہ السلام تشه دعا وکړه او کله منظم کړي ولم تروى عنه الصلاة صلاة ته نه دی نقل لاندې چې لیکلي دي په باره کې يعني في ذلك الاستسقاء فلا يرد انه غير صحيح دا خبره دا څنګه ده چې بیخي دې نه دی نقل څنګه كما قال الزيلعي او ګورا صاحب د امام صاحب د باره کوم دلیل وای کنه دې مطلب دا نه دی چې امام صاحب وای چې بیخي د نبی علیہ السلام نه مون نه دی نقل دا څنګه وای کني لاندې لکیره کې ورپسې وای کنه کله کله نه دی کړي معنا دا ولم تروى عنه الصلاة د نبی علیہ السلام نه جماعت سره منځ کول چې سنت حیثیت پیدا کی دا څنګه دی نقل اوس پوه شوي کنه د نبی علیہ السلام نه منځ په جمع سره کول چې حیثیت یې چاسي سنت شي ودا څنګه دی نقل صحیح ده کولای شي جایز دی کله کړي او کړي نه دی کړي سنت مؤکده چې وته مونږ وایو هغه شان نه دی ثابت وقال صاحبین فرمایي يصلي الامام ركعتين امام به 2 رکعات کوي دوه خلکو ته دا شوافی او مالکی او حنابلہ هم رائے ده او دا زمونږ د حنف مفتابه رایم ده لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاه العيد منځ یو کړلو بدی کې 2 رکعاتونه استسقا کې لکه د اخر د منځ بشان یعنی 2 رکعات دا نه چې تکبیرات زوید پکې وره دا مطلب نه دی دا روایت کړی دی رواه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هما قلنا د امام صاحب د طرف صاحبانو ته جواب کوي فعله مره وتركه اخرى اور امام صاحب د طرف وایي کله کله یو پیر او بل پیر پریخه مخکې چې ویلی ولم تروى عنه الصلاه دا غي مطلب دا نه چې بیخي نه دی کړي نه داسې طریقې سره جماعت نه دی کړی چې هغه سنت وګرځي سنت مؤکده خو هغې ته وایي چې هر وخت کې کړی کله یې پرېښی نه وي دا خو کله پرېښی کله نه دی نو مؤکده خو نه شو که نه نو نفس جایز دی صحیح ده فلم يكن سنه نو نشول سنت وقد ذکر فی الاصل قول محمد وحده صاحب د هدایې وایي دا کومه رایې ده چې 2 رکعاته به جماعت سره کوي په مبسوط کې دا صحیح دي چې دا د امام محمد رایې ده صرف امام یوسف رحمه الله هم د چا سره ملګری دی امام صاحب سره وقد ذكر في الاصل قول محمد وحده دا قول امام رحم الله ځان لده خو بهرحال مفتابی رای عمداش ولا چې جمع بکي وسوال لري قرات به څنګه کو وای جهر سره به قرات کو هغه کسوف کی اخفاء مفتابه و دې کې څه دي ځکه دې کې امام صاحب رای د قرات شتم نه ځکه امام صاحب خو جماعت باندې کینو صاحبین وای جماعت به کې او قرات بم په جهر سره کې ويجهر فيهما بالقراءة بدوړ کې بجهر کوي په قرات دوړو رکعاتونه کې اعتبارا بصلاه العيد باندې او قياس کوي ال تم جهر ده کنو قرات یې مکلو اخیره کې بس کوي خطبه به هم وي ثم يخطب خطبه به وي بس د منځ به ګرست اختلاف دی چې خطبه به وي ک دوی دا وایوخه د امام یوسف رحم الله رائے دا چې و خطبه به وي او دا مفتابه ده امام محمد رحم الله وي دو خطبه به وي کجی ثم يخطب بخطبه وي بس د منزل مروي د وجه دا حدیث نه روایت شوی ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب نبی علیہ السلام خطبه ویلا ثم هي كخطبه العيد عند محمد بيدا خطبه په شان د اختر د خطبه وی د امام محمد رحم الله بنزمانی د طریقې دی او مختار مشایخنا فی بلادنا من په بلادو کې علما بدینه عمل کوي امام یوسف رحم الله نه نقل چې خطبه فقط ایوي خطبه واحده او د امام سے بنسبت کې خطبه نشته ځکه هغه جماعت وي نشته نو خطبه خود جماعت تابع ده نو چې جماعت نشته خطبه د کم نه رااله ولا خطبه عند ابي حنيفه رحمه الله وجه لانها خطبه چې تبع للجماعه اذا خطبه د جماعت ده ولا جماعه عنده د امام سے بنس جماعت نشته نو خطبه به کم دی نه پوه شو به لنډه دا د 2 رکعات به وکي په جمع سره به وکي او قرات به کې بجهر کوي دغه نه بس به خطبه وایي اوس دعا به کوي دعا ويستقبل القبلة بالدعاء چې دعا کوي نو بس امام دی قوم تشاکی او قبله ته دی مخ کی او دعا دی کوي ويستقبل استقبال لیو کی قبله ته بدعا کی دلیل لما روي انه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة استقبال قبله وکړو وحول رداءه صدر واړولو
پوه شولې څادر اړولو قصه کوو اخري مسله پکې دا ده ما قبل اخر مسله دی په بلم ده چې څادر به مړی ښه څادر به څنګه لري تاسو ماته لږ متوجه شئ کم طرف چې د څادر بس شاته واړی نو کم طرف چې بار طرف دی هغه به دننه کې او دننه به بار کې یو ښی طرف به ګز طرف ته واړی ګز طرف به ښي طرف ته واړی دوه لاندې به برې کې او بره به لاندې کې تاسو وایي دا به څنګه کېږي نو دا اسان کېږي ښه تاسو زما دا رومالي نه یې که نه دغه خو به نه یې که نه زوجات ته څه نه وایي مونږ باجیګاتې تاسو دا یې نه که نه ګوره د دې اسانه طریقه چې دا ټول کارونه وشي مانه بره لاندې شي لاندې بره شي ښی طرف ګز طرف ته ګز طرف ښي طرف ته او دننه بار شي او باره دن داسې به وکړي دا تاسو یې نه که نه نو دا ګز لاس چې دی د ښي طرف دغه لاندې سایډ ته ګوډ پرې ونیسه هم نیولو که نه په دې ښې باندې د دې ګز طرف والا دا لاندې ګوډ به ونیسي داسې به یې کړي ښی او ګز خو واوښتل که نه اوس یې رابر هم که لاندې طرف رابره شو که نه او بره لاندې شو او ورسره الټم شو که دننه طرف بار لاړې او بار دننه دا کار به صرف امام کوي خلکو ته تاسو په قلاره کښېنئ بس دا تفاؤلا دی چې الله دا حالات داسې بدل کړي دا قات سالي دا بس په رحمتونو بارانونو باندې بدلی شي وګورئ ويقلب رداءه وابړی خپل څادر لماروي نه مخکې حدیث کې وکړه وحول رداءه قال رضي الله عنه صاحب د هدايه فرمایي هذا قول محمد دا امام محمد قول له وګوره دا مفتابی دی چې سره امام بداسي کوي انا کوي به ما دا امام محمد رحم الله قول مفتابی دی معنا امام بداسي کوي ځکه د امام سي ابراهيم الله نه نقل چې رضا پکې نشته قلب رضا نشته اما عند ابي حنيفه رحم الله فلا يقلب رضا او غوي نه باړي څادر وای ځکه دعا ده دعا نو بس څنګه نورې دعاګانې دغه شان بدامي نور دعاګانې خو قلب رضا نه فيعتبر قياس کوي بسائر الادعيه ببقي دعاګانو وليس في شيء من الادعيه قلب رضا نور دعاګانې خدا سے نشته باقي وما رواه کوم چې روایت کې راغلي وحول رضا وکانه تفاؤلا نبی له سلام دا کار کړو تفاؤلا نه کړو نیک پالي اسلام کې شته الګا دا سړی چې زمونږ علاقې ته راغلی دی نو بس خیر دی دا زنانه چې مونږ کره واده شوي خیر دی ماشوم چې پیدا شوی داسې ده هلکه دا بانګي چې مونږ کور ته راوړی داسې دی او دا چرګ هم چې دا تفاول به کې خو داسې به نه وایي چې دا زنانه راغلی نو شر دی دا سړی چې د محلې ته راغلی شر دی دا سړی چې مدرسې ته راغلی شر دی دا بدپالي اسلام کې نشته هېڅ حیثیت یې نشته وګورئ لیقلب حالهم اندان دې لیکلي چې واوړي حال د خلکو من الجدب الى الخصب ته ولا يقلب القوم ارديتهم نباړي قوم خپل صادري لانه لم ينقل انه امرهم بذلك لم ينقل ند نقل انه چې نبی عليه السلام امر کړي صحابه او ته چې تاسو بذلك چې تاسو دا صادري واړوي پوه شولې اخري مسله ما شروع کې ویلی و ولا يحضر نبذ حاضري اهل ذمه الاستسقاء منستا دعاء زيتا منزيتا وجسد لانه الاستنزال الرحمه استسقاء هو د دې د باري چې نازل شي رحمت د الله طلب کیږي د نازلې د الله د رحمت وانما تنزل عليهم اللعنه او باغه د الله لعنت الله د طرف لعنت را نازلېږي ورسېدلې به تاسو لږ متوجه شي حاصل تا دو رکعات په جماعت سره وکي څنګه چې د نفل دو رکعات بس قرات به کې بجهر کوي دغه نه پس دو خطبه وي یا یو وي دغه نه پس په قبله ته مخ کې دعاګانې وکي او صرف امام به قلب رضا وکي بس په دې طریقې سره به صلات استسقاء کیږي به د استسقاء دا مسله چې سنت دا درې ورځې وشي یو ورځ ملاړ شي بل ورځ ملاړ شي درې ورځې پکار دی حتی که باران وشو نو د زیات باران د باره مزید هم کولی شي تاسو سره صحیح کنه درې ورځې دا کار پکار دی چا کې سوال نشته صدقې خو مونږ ویل کنه چې کله وزي کنه نو مخکې ته صدقه وکړي دا بهتره ده صدقې سره د الله جل جلاله مصائب ختمي دا مصیبت دي ختمي خو خو به موږ د څه کول موږ کې دی راو موږ بل ته بوت لول د موريجي پخ کړی وي
هلته یو قبر هغې نه به موږ تاویدلو یا الله بارانو کې او د خوړ وچ کاڼي لامده کې قبر نه به تاویدلو نه دغه شان شي ته ونه کې ګورې دا شرکیات چا چې کول هغه اوس امیر صاحب دې اوس هم پېژنم پته نه کې دا به ته پته یې که نه دا شی څنګه و خو د ماشومانو سره به دا کیسې کولې